قدرمنو السلام علیکم. قدرمنو نن زموږ میلمه دی هدایت الله بیټنی صاحب. د دوی سره مونږ تیر هم 2-3 پروګرامونه کړي دي د وزیرستان په حواله سره، د بیټنی قوم په حواله سره. نن زموږ د پروګرام موضوع دی کرم ایجنسی چې کوم اوس قبایلی ډسټرک کرم دی او اورګزی ایجنسی چې کوم اوس قبایلی ډسټرک اورګزی دی. په دې دواړو کې چې کوم آباد قومونه دي دغه په حواله به موږ د دوی سره خبرې کوو، د دوی شجره نسب په باره کې به خبرې کوو، د دوی قومونو په تاریخ کې څه رول دی هغې په حوالې سره به خبره کوو. خو د دې نه اول چې مونږ کرم او اورګزۍ ته ځو، د تیر پروګرامونو کې چې کم سوالات مخته راغلي دي او خلکو د بیټني صاحب نه سوالونه کړي دي د هغې جواب د بیټني صاحب نه اخلو. هدایت الله صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو، ډیره مننه چې تاسو راغلی. نن به مونږ خبرې کوو د کرم ایجنسی په قومونو او په علاقې باندې، او دې نه علاوه اورګزۍ ایجنسی کې کم قومونه آباد دي او د دوی څه تاریخ دی په دې به خبرې کوو. خو لکه تیر کم پروګرامونه مونږ تاسو سره کړي دي د وزیرستان په حوالې سره یا د بیټني قوم په حوالې سره، په دې نه چې کم سوالونه خلکو را لیږلي دي یا کم خلکو په تاسو نه پوښتنې کړي دي، که د هغه لږ تاسو وضاحت وکړئ چې کوم سوالونه راغلل او تاسو فکر کوئ چې هغه جواب ضروري ده. ډیره مننه جی، الله مو خوشحاله ساته. بسم الله الرحمن الرحیم. څه داسې خاص خبرې خو نه وي، پکې یوازې ملګرو پوښتنه کړې وه کتونکو چې سوت وزیرستان په حواله باندې. سوت وزیرستان چې مشهود شمیره ډیره ده، هغه تیر پروګرام چې موږ سمه نه وضاحت کړی. بل یو ملګري پوښتنه کړې وه چې تا د ډارک ایجز ټکی استعمال کړی ده، د انګریزانو خپل میډیل دور ده. ما خو په خپله انګلیش ویلی هم ده، لیټریچر مې ویلی ده، یورپ هسټري مې ویلی ده او سبق مې ورته ښولی ده. موږ هغه پروګرام چې خو هسې به طور حواله ریفرنس ورکړی و، چېرته یورپ یا انګریزي تاریخ مو نه بیانولی، خو لږ به یې ملګري ته هغه کو خالي یا سرسري د یورپ یا د انګریزي دو ټول اوه سټیجه شي. دا ډارک ایجز کنسپټ چې ده، نظریه سوچ چې ده، دا د ایټلي یو سکالر و پیټرار چې هغه په 1413 پیش کړله. دې ته پوسټ رومن امپایر وویله چې کله رومن امپایر چې مخکې دور و او هغه پیریډ ده هغه کړی چې 15مې صدۍ چې تر 10مې صدۍ پورې دا ډارک ایجز آف دی یورپ دي. هغې خو دغه مختصر جواب د نور خو چې ډیټیل پیځي بیا پوره پروګرام اخلي. بل څه ملګرو هغه اهل بیت بارې چې خبره کړې وه، موږ خو چې تیر پروګرام کړی و، موږ خو بنیادي فقهي یا اسلامي مسلې ډسکشن خو نه کوو. موږ خو مقصد د پښتنو قبیلو تاریخ او شجره جغرافیې باندې خبر مطلب و، هغه داسې ریفرنس په ترو باندې له خولې ووتله. د اهل بیت تا هلته خپله وخت تیر کړی ده. د اهل بیت په انګریزي کې ان مای هاوس، ما په کور شي. په قرآن شریف کې صورت احزاب 2 3 آیات کې هم د دې ذکر شته، اهل بیت چې چیشته ویلی سي. او اهل بیت شولی هم دي چې تاسو اوس د ما په کور شئ. او د اهل بیت مطلب دا چې پاک صاف ذات الله هر برایانو نه مبرا دا خلق. او دا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام کور والا باره ته هم دا اهل بیت استعمال شوی ده په قرآن شریف کې. رسول علیه السلام او د ده اهل خانه کور والو لپاره هم اهل بیت استعمال شوی ده. او بیا د دې په بدل چې رسول علیه السلام خبر چې وکړه یا حدیث و یا دعا چې زه او د ما کور والا بی بی فاطمه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، امام حسن، امام حسین دا را سره په اهل بیت کې شامل شو. او د اهل بیت په باره کې اسلامي فقهي علما او مکتب فکر هر چا خپل سوچ ده. او چا سره چې چا کمې شجرې دي، موږ په هغو شجرو باندې چرې
تنقید په نظر نه ورته ګورو. موږ ته دا ټول ډېر قدرمنه پیاوړي او معتبر خلک دي، برخې والا خلک دي. بس زما دغومره ډېره ده. صحیح ده. اچھا یو تاسو خبره د مسعود او د وزیر د شمار وکړله، تاسو په خپل کمنټس کې هغې وضاحت هم وکړلو. لکه دا لږ دغه و چې تاسو دا وویل چې 80,000 چې کوم وزیر شمار شوي وو هغه د بنو نه راواخله او تر واڼه باندې ودروه شمالي جنوبي او چې کوم اف آر ایریاز دي دا ټول د انګریز په وخت کې ایز ا هول 80,000 شمار شوي وو، خو په جنوبي وزیرستان کې د دوی شماره کمه ده، مسعود شماره زیات دی. دغسې ایز ا هول وزیر زیات دی او په ساوت وزیرستان چې د مسعود شمیره زیات ده. په هغه زمانه دوی وزیر 80,000 او مسعود 8,000 او بیټني 12,000 او داسې انګریزانو یو تقسیم کړی. په دوی هغه هم ورګډ کړي شمالي وزیرستان کې دي، ټول سره ګډ کړي وو. ټول ساوت چې مسعود ډیر دی. اچھا هدایت الله صاحب اوس که موږ راشو کورم ایجنسی ته، چې کورم ایجنسی کې کم قومونه آباد دي او په دې کې غټ قومونه کم دي چې په تعداد کې یعنی کې ډیر زیات دي او د دوی په تاریخ کې سر رول ده. موږ چې کورمې ته راځو که نه، دا د کورمې ایجنسۍ د کورمې دریا په نامه مناسبت سره جوړه سوې ده. دا کورمه چې دا د دې هندوانو کتابو رګوید کې هم ذکر ده. د هغې زمانې چې د رګوید کې سنسکریت ته دې ته کرومه ویل کېدله. کورمې ته به کرومه کرومه ویله. او دا کورمې چې بیا دا ایجنسۍ جوړه سوه دې 3,380 مربع کیلومیټر مځکه وه. او په 2019 چې کله مردم شماري وسوله 6,19,350 نفوسه د دې آبادي وه چې تر کومه پورې دا فاټه وه. اوس خو د دسمبر 2018 خو دا ختم سوله. دا هغه سر یو انګریز و فریډریک رابرټ، دا یایي چې دا کورمه وړاندې د کابل اثر ډایرکټ وه او دا به دونه دا ټیکس اخیستلی. دا نورې علاقې له ګورنرانو سره وي خو دا کورمه ډایرکټ کابل انډر وه په زاړه زمانه کې. خو په هغه دور دو خلکو دا ټیکس یا ریونی یا دا شي ته پې خپه و، زړه یې ونه. بیا چې دغه علاقې ته د انګریزان راغله نو دا بعضې خلک خو داسې یایي چې دا توري چې دي دو د انګریزانو ته درخواست هم کړی و. څوک یایي چې نه انګریز هسې راغلی خواصې پیاوړی و راتلی به، خو دا خلک په خپله هم د ټیکس په وجې ناراضه وو. دغسې اول وارې په 1890 دا د برطانیې راج لاندې دا کورمه راغله او دا دغسې ایجنسۍ جوړه سوله. لکه څنګه په فاټه کې نورې دا نورې جوړې سوې، دا هم جوړه سو. خو وزیرستان خو یو څو کاله پې شاته جوړ سوی ده. دا په 1890 کې ده کورمه د انګریزانو لاندې راغله. دا کورمې باندې په زړې زمانې چې کابل ته ګردیز ته دلته پیدل د پښو لارې هم وې. په کورمې شی چې دي توري دي، بنګش دي، څو رګزي دي، منګل دي، مقبول دي، زازي دي، غلزي دي، دا پاره چمکني دي، هزاره دي، خوستی خلک دي. خوستی خوشکیم څوک ورته یایي. دو یایي چې دا څومره خلک چې دلته پراته دي دا کرلاڼي دي، چې څومره هم قبیلې پراته دا کرلاڼي دي. او دا بنګش خودو لاغه راوباسي ملک میر له نسله چې په کرلاڼ شلان دی. او دا توري چې دي دا دو دا زازي سره ګډوي چې زازي توري دا خپله شي سره تربرونه دي. نور دا منګل دا خو بیا واړه واړه تعداد د غلزو خو شمېره کمه ده، خو هغه هم دا ټول کرلاڼي دي. بنګشو چې دا دو علاقو چې پراته بیا دا په هغه باندې هغه ته هم لاړل په دا 19مې صدۍ چې
1914 دا هندوستان تم لاړه. دا په هندوستان شدو چې دا اوس ورته هغه یایي روهیل کھنڈ دا علاقې چې د دو حکمرانی و نواب محمد خان بنگش لاړی او د هلته نوابي هم وه په هندوستان چې او دو ته به 52,000 لشکر ویله. د سره 250,000 د خلک تلي وو او دو په هندوستان چې ډېرې نوابۍ کړي دي. بنګال کې هم کړې ده بنګشو. دا توري مور سره و دا تلي وو. توریانو په هندوستان کې ډېر بنګال چې کړی ده. خو دا د دوی مشر مطلب دا بنګشو نواب محمد خان بنګشو. دو یایي چې دا بنګش چې دي دا د خراسان خلک دي. توري خو ازازي سره وتړل چې دا ازازي دي او دا اوس پکتیا خوست چې دي. دا بنګشو بارې چې دو یایي چې دا له خراسان راغلي خلک دي او دې ته بنګش هم ویل کېږي، بونګش هم ویل کېږي، بنګخ هم ویل کېږي او بنګکش هم ویل کېږي. په فارسي چې دا بنګکش چې دا لکه یو بوټی ونه چې له ولې راباسې له جړی راوباسې دا ټکی دو ته په ځکه استعمال سولی چې دا بنګش دشمني چې تر هغه پورې دشمن نه پرېږدي چې ختم کړی نه وي. بیغ بنیاد په ځکه باندې دو ته بنګکش ویله او په دا بنګش چې دي دا لغه بنګکش چې راوتلی ده او دې علاقې ته دو یایي چې له خراسان راغلي دي. توري یایي چې د پکتیا خوست نه دې ته راغلي دي او دلته آباد سوي دي. دا نور منګل دا ټول کرلاني داسې شی. خو چې هغې زاړه دور ته ګورې په اخ ټیم شي خو دا علاقې ټولې ته به یا خراسان ویلی یا به سیستان ورته ویلی. دا سیستان چې د زیدان د بلوچستان دا علاقې هم وې څه ایران هم پکې. خراسان کې دغه غاړه و هغه غاړه ایران هم پکښې وه. بل بابر مغول ظهیرالدین بابر په خپل توس کې بابري شي لیکي چې زه چې هندوستان ته لاړم د هندوستان خلکو به د افغانستان خلکو ته خراسانیان ویله. دا ټکی هندوستان د خراساني استعمالولی چې هر سړی چې له پاسه به راغلی و هغه ته به خراساني ویل. په دا ایران چې به خلکو دغو علاقو خلکو ته خراسانیان ویل او په دا میډل ایست چې به دغو علاقې خلکو ته سلیماني ویله سلیمانیان. خو دا سلیمانیان خراسانیان د افغان د پښتون پښتون دا وخت په وخت یو بل سره میلاو سوی ده. بیا چې ته د هندوانو والا رګوید کتابونه ګورې که نه دا دو چې ګیتا جنې جوړ کړه راماین یې جوړ کړله دا واړه واړه هغې زړې زمانې خبره به بیا ډېره اوږده سي که هغې دو پورن ته یې بونځو خو بس رګوید ذکر کوو. په هغې چې د پښتنو پاره دغو علاقو پاره د پکتیسا پښتون پقوس دا ټکي هلته استعمال سوي دي. په هغو شي قبیلو ذکر سته. موږه دا تاریخ والا خو مې درته بیان کړی چې له خراسانه راغلی ده خو دغه تاریخ یې بیانوي چې دا اورکزي یا بنګشه دا ټول خلک منګل دا کرلاني دي. خو کرلاني چې موږ ګورو کرلاني خو دغه وطن خلک دي. له خراسانه خو کرلاني په تاریخ چې چېرته بله قبیله چا شولې نه ده چې هغه هم له خراسانه راغلي. او که په هغه نظر د تاریخدان ورته ګوري چې هغه زوړ دا علاقې ته خراسان ویلی بیا خو دا خبره عقل اخلي چې بنګش په زاړه دی دغې آباد نه و لغې لوري به راغلي او دا به دلته آباد سوي. نوره خو داسې غټه بله واقعه خو نسته پشې. خو آخري بیا دا چې لاټ کرزن په هندوستان چې ویسرای هند سولی هغه 1901 شي بیا دا ری ارګنایزیشن یې دوباره دغو علاقو وکړی دوباره په ترتیب باندې. په هغو وخت باندې بس دا
کورم ایجنسۍ پراپر د بنګشو، د توریانو، د منګلو، د زازیانو، د غلزیانو د دو خلکو علاقه وه چې لا تر اوسه سته او د دو ژبه هم هغه کرلاني لهجه ده او افریدو ته یې لهجه نږدې ده. بس دغومره چې تاریخ چې خاص مخصوص خبرې دي. نور خو بیا چې ذاتي وړو وړو جنګو ته راځي بیا خو خبره ډېره سره اوږدېږي. هدایت الله صاحب، بابر چې کله هندوستان ونیولو نو په هغه کې هم د دوی رول شته. د دوی دا چې کوم دا قبایل چې کوم دي بنګش دي، لکه تاسو خبره وکړله چې دا رول کھنډ چې دی په هندوستان کې لکه ډېرې دغه د ځایو کې دوی آباد دي، اوس هم اول ته نوابیانې کړي دي، ریاستونه یې و د دوی، په هغې کې د دوی څه رول او کمې قبیلې داسې وي چې پرومیننټ رول خپل کتاب چې د بنګشو تعداد هم لیکلی ده چې زه دغې علاقې ته راغلی یم بنګش 5600 تعداد و. 5600 ده داسې شمېره شولې ده. بابر لیکلي، توسکې بابري کې توسکې بابري شي او دا خلک تلي وو او هلته په هندوستان شي هغو سره مدد هم کړی و. بیا د هغې په بدل شدو ته دا ډېرې نوابۍ یې ورکړلې. خو دا روهیله والا لږ بیل تاریخ ته په سنسکریت کې رو ROH رو یا ریو او رو، دا رو په سنسکریت چې ویلی سي دا سهار چې لمر راخیزي یا پریوزي د لمر ختلو سره خوشي او مبارکي، طلوع آفتاب، ascending sun, arising sun، یا بادر ته دلیر ته واریر ته هم رو ویل کیږي په سنسکریت کې. سنسکریت کې کلک شي ته مضبوط شي ته. نو دا هندوستان ته چې دا پښتانه بتله دا ټول په وده په شکل شي بتلو، دو ورته پیونده یا پیونده خربدوش کوچیان. نو دا به چې تله دا بوپال رامپور دا روهیله علاقه چې وه دا ډېره آباده وه. دلته هغې زمانې نهرونه و، یو نهر یې پوره په تالاب شي اچولی وه، تالاب شي به یې داسې مد و جزر پیدا کول، هغې نه به یې دا اوبه تقسیمولې. نو دغو پښتنو ته په هندوستان شي خلکو هغه رو ویل، رو نه دا روهیله سوله. روهیله چرې یو پښتون یوې قبیلې نام نه و، دا ټول چې څومره پونده و په هغې چې دلته موږ یو ملګری دا ذکر یې کړی و چې دا ګربکو وکړه، دا شیخان، دا پیران، دا بیټني، وزیر مسعود افریدي، الکوزي، نورزي، سدوزي، اورکزي، بنګش، توري، دا ټولو خلکو ته په هندوستان شي روهیله ویل، رو ویل بادرانه. د پونده و حکومت ته پونده چې جیپسیز راغلي دي او دا ډېر بادره دي. نو دغو بیا دلته دا رامپور شي دا هغه والا شي د ټولې علاقې شي بیا روهیل کڼ سولی. د دو نوابۍ هم پکې راغلې پښتنو. اورکزي هم پکې نواب، دا اورکزي په دا بوپال کې نوابان اورکزي وو. بنګش اورکزي دلته نوابان هم راغله او تر ډېره ناوخته پورې و. دا اخري بیا د انګریزانو چې هندوستان هغه کړی بیا دونه د نوابۍ یوړې. دغو خلکو دغو ټولو روهیلیانو دغو کډوالو دغو بهادرانو په بنګال کې هم هغه وې نوابۍ وې. هغه نوابۍ بیا اخري چې انګریز ټول مضبوط سو هندوستان یې ونیولی، بیا دونه دا ونیولې سرنډر یې کړله. تر اخره پورې خو دا چلېده، 19مې صدۍ پورې هم چلېده چې انګریز دلته و. هدایت الله صاحب، تاسو خبره د کورمې وکړله، د هغه قومونو په حوالې سره مو وکړله چې دلته کم آباد قومونه دي، په دې کې زیات تر کرلاني ټرایبز نه دي لکه کم تاریخ موږ ته وایي. اورکزۍ ایجنسي هم د دې سره لګېدلې هم ده، وړه ایجنسي ده، خو بهرحال اورکزۍ په کورم ایجنسي کې هم آباد دي او بیا اورکزۍ ایجنسي هم د دوی ده. نو اورکزۍ په حوالې سره که لږ بیان وکړي چې دا څومره غټه ده، کم قومونه آباد دي پکې او کم. اورکزۍ خو په 1983 پورې د FR کوهاټه پېښور سره وته ایجنسۍ اورکزۍ، دا مخشه ایجنسي نه وه، دا نومبر 1983 چې دا ایجنسۍ جوړه سوله. د دغې
ټوله آبادي چې دا اوس د 2019 پورې 2,55,350 یعنی 2.5 لکه آبادي وه د دې په 2017 مردم شماري شي. د دې ټوله ایریا علاقه چې ده دا څوک 1200 لیکي څوک 1500 لیکي خو ډېرو هغه شی 1538 مربع کیلومتر لیکلی سوی ده چې دا د دې ټوله علاقه ده. دو یایي چې دا هغه چې دا اورکزی دا اورکزی راوتلی دا ورک زوی جیخه او یو سکندر شاه د ایران یو شاهزاده و هغه ورک سولی یا لاړلی یا خفه و خو له ایرانه لاړلی او هغه بیا دلته راغلی په تیراش آباد سولی واده وکړی دا حکمراني هم جوړه کړله علاقه آباده کړله او له هغې ځای دا اورکزي جوړ سوله. اورکزي بیا دو یایي چې دا اسماعیل او لشکرزي او موسازي دولتزي محمد خیل او دا ټول برانچونه ستوري خیل یا علیزي دا ټول شی چې دا اورکزي دي. اورکزي په اورکزی ایجنسی شي خو ټول دو پراته دي خو څه حصه یې دو په دا کورم ایجنسی شسته. بیا دو سره په دې علاقې شي څه همسایه قبیلې قومونه شي چې ورسره پراته وي چې دلته علي خیل دي او ملا خیل دي او مشي خیل دي او شیخان دي ورسره. خو یو طرف ته خو دو دغه افسانوي هغه بیانوي چې دا ایراني النسل دا یو قسم افسانې غوندې ده. خو دی په خپله اورکزی چې ده دا کرلاني ده او کرلاني چې بیا دیلزاک سر راوتلی ده اورکزی له دیلزاکو راوتلی ده او د دو مشهور سردار چې و دوست محمد خان اورکزی و ده په هغې زمانې باندې په زرګونو لشکر و دا خلک له دغه ځای لاړله دو په هندوستان شي بھوپال شي خپله نوابي قایمه کړې وه. هندوستان په ډېرو ریاستو شي چې دا اوس بیا هغه ټکی هغه دلته راځي چې دا روهیل کند ورته یایي دا روهیله ځمکه بادرانو پیاوړه مځکه په هغې شي دا د دوم کردار اورکزو هم ډېر کردار ده لکه څرنګه چې بنګشو توریانو افریدیانو کردار و داسې دوم کردار ده. دوم په هندوستان شي ډېره حکمراني کړې ده د پښتنو په دور هم بیا مغولو سره هم او انګریزانو دور پورې دو په دا بھوپال باندې نوابي قایمه وه بیا چې انګریز ټول هندوستان قبضه کړلی نو دو نوابیانې هم سرنډر سولې دا نور ریاستونه چې ختمول ختم سولې دغسې. موږ یو ملګری ده هغه په دا ویډیو باندې هغه کړی و بیا ټلیفون راکړی و چې تاسو دا ټول مجلس وکړی خو دا موږ شیخانو ګروکو باروشې مو څه ونه ویل که چېرې څه معلومات راکړو دې بارې شي. دا هم د ګومل د سیمې خلک دا ګومل خلک دي لکه ما چې اثر شي ویل چې پونده یو ورته لږ دا دو طاقه کوو بیا راځو چې دا ټکي راووته څرنګه. په عباسي حکومت چې کله و دا 1248 ده چې آخري خلیفه و 13 هغه پوره نام المستفاسم بالله ابن احمد عبدالله بن المستنصر بالله 13 خلیفه د سلطنت عباسی. دا د په ده باندې منګول راغله هلاکو خان راغله او د عباسیانو یې له دو پښتنو علاقو ورتیر سو عباسیانو سلطنت په د فارس ایران شي ختم کړه. هغې زمانې دلته دوه ساساني به یې ورته ویل او بازنطیني به یې ورته ویل. دا فارس له ایرانیانو له عربیانو فارغ کړله ختم یې کړه او ډېر یې مړه کړله. دو یایي چې په هغه د عباسي په شکست شي
دا عباسیان شیخان دا خلک څه هندوستان ته راغله او څه سنټرل ایشیا ته لاړل او بیا له هغې نه داسې واپس راغله افغانستان ته او بیا د رګومل او د پښتنو سره او د خوست وزیرستان او ګومل تر غور پورې دا خلک آباد سول دو ته بیا شاته شیخان ویل سول د دغو شیخانو ذکر بابر په خپل کتاب شیم کړی ده چې زه کله فرهانه شي حکمران سوله دو شیخزادګانو ما سره په کابل 1504 کې نیولو کې را سره یا مدد وکړله یعنی خوشحاله و او دته شیخزاد نوم یې دغه د بابر شیخزاد ویله اوس دا شیخزادو ته بابر بیا په بریکټ شي لیکلی دي یوسف خیل یا ویلی بل څه خیل ورته لیکلی ده چې دا خلک او دا بیا بابر چې په کابل شي حکمران و نو دلته په هندوستان کې لودي حکمرانی وه بهلول لودي سکندر لودي ابراهیم لودي اخیری و بابر سره او د دې سره بل یو رانا سانګه یو هندو و هغه هم د خپل علاقې حکمران و دا رانا سینګه پوښتنه کوي چې دا تا سره څوک دي چې بابر هلته ورسي دی ورته دا شیخزاد دی پښتنو او دا داسې دي لکه تاسو چې برهمن دا حکمران دی او دا نور پښتانه یې دو سروینټ دي ریا یې د غلامانو غوندې دي به جنگ کوي دا به حکمرانی کوي دا ما سره داسې خلک دي لکه څنګه هندوانو کې یو سیستم دی بیا یایي چې دا کم دلته راغله که نه دا یو سړی و هغه مسلمان شاه و او هغه بیا دغو خلکو ته مسلمان یې کړه دین تبلیغ یې ور وشولی او هغو خلکو ته بیا شاته فارمولي وویله فارمولي ورته وویله چې کوم دوی مسلمان کړ او دا بعضې خلک لیکي چې نه دا خوست سره یو دریاب وګوملې ته هغې زمانه دغې اوسېدونکو ته پارمولي یا فارمولي ویل بعضې خلک یې چې نه دا کابل سره یو هرمز سره او دا هغه وه هغو ته فارمولي ویله پارمولي ویله څوک به یایي چې نه دا پارمولي چې دا د کاکړ دانی زوی و او هغه پارمولیان و دا پښتانه و یعنی څوک یې دا شیخ نه راوباسي څوک بیا یایي چې دې علاقې اوسېدونکي فارمولي څوک بیا یایي چې دغه شیخ چې مسلمان کړه بیا فارمولي سو شیخان سوله څوک بیا یایي چې نه دا د کاکړ د دانی اولاد ده دا بیا شاته هندوستان ته راغله بیا مخکې درومو خو یو ورته چې دغې هغه ته رایسو بیا دو دلته یو مشهور سړی شي په دغه تاریخ شي چې بل شیخ محمد روحانی و دا 1220 نه 1425 پورې یو سړی و شیخ محمد روحانی او هغه دا ټول نسل د روحانی شیخانه په هغې چې دا ګروکي دي دا خلک دي خو یو طرف ته دو مسلمان شاه شي د هغه پیریډ دوم بیا ورسره د شیخ محمد روحانی شي او دا دو هغه بغداد سره میلاوي خو زه دا چې د ټول ایران عربیانو انګریزانو دا فلسفې ته وګوري چې دوی پسې بیانوي یا تا پوی کوي که نه دې سره خو یعنی عقل یې نه خو سمون نه ورسره خوري چې ته یو سړی سید او شیخ او باسی عربی شو کې او بیا خلک مسلمان کی آیا دا 12مې صدۍ په شوري کې دا خلک بیا کافران پاته سوي وو چې ده راتله د مسلمانول موږ خو داسې یایو چې پښتانه ټول من حیث القوم مسلمان سوي وو کیس په وخت باندې دا ټول من حیث القوم پښتانه مسلمان سوي وو دوی بیا مسلمان شاه سره یا شیخ محمد روحانی سره بولی زر کاله بعد خو دا هم داسې نه غواړي چې یوه پټۍ نه وه مسلمانان نور مسلمان وو داسې څه تاریخي تصدیق هم نشته تاریخي تصدیق هم نشته
بل چې دو دا ټول شیخان شیخ محمد روحانی بابا جراباسي هغه شیخ محمد روحانی بغداد سره ملاوي هغه هم څه داسې تصدیق نسته. دوم دا عقلي دلیل چې په هغه زمانه باندې دا شیخ هر چاته ویل کېدلی سولی، لکه بیټ نیکه ته بیټ بابا ته په کتابو شیخ بیټ ویل سوي دي. شیخ خو بیټ ته ویل کېده. شیخ په معنا هغه بزرګ سړی، دینداره سړی، نیک سړی. شیخ خو په هغه معنا باندې دا بیټ نیکه ته شیخ بیټ ویل سوي دي، لیکل سوي هم دي. زه هم دغسې یم چې دا روحاني بابا چې دو ورته دا ټکی دا روحاني هم سره ګډوډ سوی ده. دا لودي لوهاني یا روحاني دا سره په هندوستان شه دا تاریخ شه سره ګډوډ سولی. پته نه لګېږي چې دا اوس دا لوهاني نه وتلی دي که روحاني نه وتلی دي که الودي نه وتلی دي، داسې سره ګډوډ دي. بله دا چې دا خلک شیخان او داسې هغې زمانې پوه خلک و، هر څه و، بیا دا ټول پونده ولې سوله؟ یعنی ګربکوش پونده دي، په نورو شیخانو ش پونده دي، تلګ راتلګ دي. او دو داسې لکه نورو پښتنو چې یو قبیلي غټه مځکه زیلې په غونۍ داسې نسته. دو په خوست شي هم دي، دو په کابل شي هم دي، دو په وزیرستان شي هم دي، دو دا ګوملې سره پراته دي، بیټنو سره پراته دي. بیا دو یایي چې دا شیخ روحانی چې و د یو شیخ بن روحانی و، زوی و، شیخ محمد زوی، او دا راغله 18مې صدۍ شي او بنو شیدو حکمرانی هم جوړه سوله. او تر ډیر ناوخته پورې د بنو خلکو چې دو به ټیکس جمع کولی، او دا د افغانستان سره و. او بیا سیکانو دور راغلی، بیا ټیکس راغلی. او دا د بنو خلک سورانیان چې دي دا هم د روحاني بابا نسل بولي، چې دا هم هغه نسل ده. خو موږ په تاریخ کې دا بنو خو کرلاني نه جیرو باسو، او دا خو بنونزیه د بنو یوه ښځه وه، بانو او بانو نه راووتل، دا بنوڅیه، بنوڅیه دا دوړ دا خو خپله شي سره هغه دي. او دا شیتک په کرلاني کې دو شیتک اولاد ده. یو طرف ته موږ ته په شجره شي ښیي چې دا کرلین شي شیتک دی، او شیتک نه بنوڅای او دا دوړ دا خلک راوتلي دي، او خټک دا دلته موږ ته بیا شیتک شي. هلته یې راته له عباسي دور نه راوباسي، له پاسه مسلمان شاه کی، لاندې بیا پونده کی چې دا پونده و. خو دو په هندوستان شه هم دا پونده ټکی چې ورته کېدلی هغه چې څو ورته موږ مخ شه پونده، خو هغه خانه بدوش کوچي په نظر ټولو پښتنو ته ویل کېده، بشمول شیخانو ته هم ویل کېده. مطلب هر څوک چې د هندوستان ته براتله دپاره هغه ته پونده و. چې لکه ما درته ویل چې بابر یی چې زه چې هندوستان ته لاړم دو به د پاسه خلکو ته هر سړي ته خراساني ویله. دا خراسانه دا پونده دا روهیله بادره تکړه پښتنو ته دا په اغ نظر ویلي وه. دا لوهاني لودي روحاني دا ټکي سره ګډ وډ سوله. خو زیات شیخان نن سبا چې کوم هغه کوي دو د خپل ځان له هغه سلسلې سره جوړوي، او هغه د شیخ روحاني بابا لغو سره ګډوي. خو تاریخ شي داسې پوخ ثبوت نسته چې دا سړی خاص له بغداد راغلی. او دل طرف ته بیا دا بنو والک چې دي دا بیا په شیتک په کرلاني ورګډوي، او د دو حکمرانی هم دلته بولي چې دلته آباد سول، او پیری مریدي هم تر ډیره پورې. خو دا شیخان هم په تاریخ شي په هندوستان شي ډیر ښه کردار ادا کړی ده، او وار په وار په جنګو شي هغه سره ډیر ښه وخت تیر کړی ده. په لودي په هغه شي ډاینسټي شي دا فارمولي او دا شیخان دا 19 کسان مختلف گورنران هم پاته سوي دي، فارمولیزه یا پرمانی. خو بعضې تاریخ یې لیکي چې دا هغه دي کاکړ دي، بعضې یې لیکي چې دا کرلاني دي،
بعضې لیکي چې دا شیخان له هغه سره عباسي سلطنت سره تعلق لري لغه راغلی دی. نوره بس خو هر چا خپله مرضي ده چې کوم سوچ ورته لري، خو پونده هم ورته لیکل سوي دي، کرلان کې هم شمار سوي دي، په کاکړ هم ګډ سوي دي، فارمول حساب سوي دي او هغه عباسي سره هم ګډ سوي دي. یعنی مختلفې نظریې دي. خو چې هر یوه چا خوښه وي، خو په کار ده چې لږ په پراخ نظر ورته وګوري. ما خو اول سرچ کړي وي چې موږ زه خو دا ټول پښتانه بولم، خو له وخت سره پونده یا شیخ یا بل ټکی ورته استعمال سولی، خو حسب نسب خو زه دغو علاقو بولم. بهرحال تاریخ یې ورته مختلف نومو باندې ویل سوي دي چې کوم ځای څوک پراته دي. او دا شیخ ټکی په پښتنو شي هم استعمال سوی ده، خالي په عربیانو شي نه ده، پښتنو کې هم ما ته موږ بیټ بابا ته هم شیخ بیټ ویل سوي دي، نورو پښتنو ته هم شیخان ویل سوي دي. د دې وزیر سر ته هغه ته خو هم درویش ویل سوي دي. دا درویش دا شیخ ټکي پښتنو هم استعمالول. بالکل صحیح. معنی قدرمنو تاسو خبرې واورېدلې د هدایت الله بیټني صاحب. امید کوو چې تاسو ته به خوند درکړی وي او د کورم په حوالې سره د اورکزۍ ایجنسۍ په حوالې سره چې کم هم د تاسو په ذهن کې سوالات وو هغه به جواب ملاو شوی وي درته. ډیره مهرباني، ډیره مننه.